قالوا وبعد فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام. فهذا دا مسائل چې ما په ذهن کې دي په خې پرتی دي داسې دي لکه مخصوصات. ځکه مې هذا په سره اشاره ورته وکړه چې هذا کې خو مخصوص ته اشاره ای. دا مسائل چې ما په ذهن کې په خې پرتی دي او دا داسې دي لکه مخصوصات. غایت تهذیب الکلام دا انتهایی صفا مجلس تا. کلام په معنا د مجلس سره. نو هذا مبتدا دا غایت تهذیب الکلام خبر ده. دا انتهایی صفا مجلس تا فی تحریر المنطق والکلام. په صاف منطق کې په صاف علم کلام کې صفا منطق بیانې زواید نشته پکې. صفا علم کلام بیانې ذات صفات رب بیانې و تقریب المرام تقریب بالمرام عطف ته په تعظیم. هذا دا مسائل چې ما په ذهن کې پخې پرتې دي غایت تقریب المرام دا انتهایی نږدې کوونکی د مقصد ده. هغه مقصد څوک ته من تقریر عقاید الاسلام چې پخې عقیدې اسلامي دي. دا مقصد ده. چاته نږدې کوي الی الاذهان. نو دا تقریب څه ده؟ دا عطف ته په تعذیب غایت ولاندې ده. غایت تعذیب الکلام غایت تقریب المرام دا انتهایی نږدې کوونکی د مقصد ده. هغه مقصد ته ښه ده من تقریر عقاید الاسلام چې پخې اسلامي عقیدې دي. دا مقصد نږدې کوي. چاته نږدې کوي؟ اذهانو ته، ذهن ته نږدې کوي که نه. دا ما کتاب څه ده؟ ځکه دې کتاب کې علم منطق هم ده کلام هم ده. اسلامي عقیدې پکې ذکر دي. جعلتو تبصرة لمن حاول التبصر لدى الافهام. ما وګرځاو دا خپل کتاب تبصرة ذریعه د سترګوروالی. تبصره منله چې دې سره ورته سترګور شي. زړه په سترګو به سترګور شي. زړه سترګو سره سره علوم حاصلوي یعنی علوم به حاصله. جعلتو ما وګرځاو دا کتاب تبصرة ذریعه د سترګوروالی لمن هغه انسان پر حاول التبصره چې قصد سترګوروالی خو یې کنه چې دا قصد چې ز سترګور انسان یعنی زړه سترګې مې کولاوي په علم کې. لمن هغه چا پر حاول التبصره چې قصد سترګوروالی کوي لدل افهام په وخت پویولو دی غیر دلرا لدل افهام لدا تفهیم الغیر ایاهو په وخت تفهیم پویوالی دی غیر استاد ایاهو دلرا چې استاد دا پویوي دی وخت حاول التبصر دا قصد پوی کوي قصد سترګوروالی کوي کله چې استاد دا پوی کوي. یک پر دا تفسیره ده. دا ذریعه د سترګوروالی ده. جعلتو ما وګرځاو دا کتاب تفسیرتن ذریعه د سترګوروالی لمن هغه چا پر حاول التبصره چې قصد سترګوروالی کوي قصد پوی کوي لدل افهام لدا تفهیم الغیر یاهو په وخت پویوالی دی غیر استاد ایاو دلرا چې استاد دا پوی کوي ا دې وخت کې دا قصد لري چې زه سترګور شم. نو پر دا تفسیره ده. و تذکرتن ادا نصیحت ته دا عطف ته په تفسیرتن و تذکرتن ادا نصیحت ته او مې ګرځاو تفسیرتن و تذکرتن او مې ګرځاو دا نصیحت لمن هغه چا پر اراده ان تذکر چې اراده لري ان تذکر چې زه نصیحت حاصل کم. یو پر دا تذکره ده نصیحت ده. څوک چې نصیحت اراده لري نصیحت کول خیر یعنی علم اراده لري. من ذوی الافهام حال کون من تذکر کائنا من ذوی الافهام دا پسه کېدای شي دا تذکره هغه چا پر ده اراده چې اراده لري تذکر چې دا نصیحت حاصل کی پند حاصل کی په دې حال کې چې دا ذوی الافهامونه خوې کنه زمین ذوی الافهام قید ده دې تذکر زمین. نو دا تذکره ده نصیحت هغه چا پر چې اراده د نصیحت لري
حال کونی من ذوی الافهام په دې حال کې چې د عقلمندو نه خو وي چې عقلمند نه وي ولای څه نصیحت حاصله سیم الولد الاعز الحفی الحری بالاکرام سیم خاص کر الولد زوی پاره الاعز چې غالب ده د شان غالب ده په ما شان زوی خو غالبی په پلار الحفی مهربان ده دا زوی الحری بالاکرام لایق په عزت ده سمیع حبیب الله چې دا هم نامه دی حبیب الله ده حبیب الله خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ده صلی الله علیه و آله وسلم ده هم نامه ده یعنی نام محمد ده علی تحیت و سلام ده باندې دی برکاتی سلام دی لا زال له من التوفیق کیوام زوی ته دعا کوي همیشه دی ما زوی پر من التوفیق توفیق الهی نه کیوام قوت خدای توفیق ته همیشه د سره شامل حالي به دې سره د کوي وي ذهن به کوي وي حالات پټی کی علم حاصلې لا زال له همیشه دې پر من توفیق نه کیوام ضبط قوت ومن تایید همیشه دې پر تایید الهی نه تایید الهی مدد الهی ده همیشه دې پر تایید الهی نه عصام اعتماد اخذ یعنی په کار دا چې تایید الهی باندې دا عصام اخذ کوي یعنی همیشه د خدای تایید د سره وی چې د خدای تایید نیولای وعلى الله توکل رب سبحانه باندې توکل اعتماد ده بعد استعمال الاسباب چې پر رب اعتماد وکي بعد استعمال الاسباب وبیل اعتصام الله سره زب بچ کېدای شم الله ذریعہ سره زب بچ کېدای شم اعتصام منه بچ کېدای شم چانه غلطیانه په علم کې ګناهونو نه کفر نه هر قسم بے دینی نه زب بچ کېدای شم والله ذریعہ سره وبیل اعتصام القسم الاول فی المنطق خاجی لاندې ورته ګوره وبعدو دا وایو من الغایات دا بعد څه دا غایه ده کم قولو ده ها فساد فی معارض الحق بالتحقیق دا د صحابه او تعریف کوي ادای یو قسم سبب بیانې لصلات فعال صحابه باندې چې دا مستحق ته صلات ذکر دي چې دوی کې دا کمالات دي کنه سادو مارج الک دو خطلی دي په پوړیو دی حق هماری جمع ده اضافت ته جمع فائدہ کوي استغراق نو دا معنا ده چې سادو دو خطلی دي فی مارج الک په ټولو پوړیو دی حق اچھا په ټولو باندې وخیږي نو دا مستلزم د انتها لره نو دا معنا دوی انتها د حق ته رسیدلی دي کامل حق ته رسیدلی دي یعنی بلغوا اقصى مراتب الحق دا حاصل المعنى ده ځکه ماری جمع ده اضافت جمع استغراق فائدہ کوي کله چې کرینه د عهد جنسیت نه استغراق فائدہ کوي چې په ټولو پوړې وخیږي خو به خو انتها ته ورسېدي ځکه دا حاصل شو یعنی بلغوا اقصى دو رسیدلی دي اقصى مراتب الحق انتهایی مرتبه دی اکتا فإن الصعود على جميع مراتب يستلزم ذلك دا فدوام کوي چې دا معنی خو نه ده سادو مارج الک دا معنی ده چې بلغ واکسا دا هونه معنی مطابقی ده نه تضمنی ده دا څنګه معنی دی وکړه دا وای دا معنی التزامی ده څنګه معنی التزامی ده فإن الصعود على جميع مراتب چې ته وخیږي په ټولو مراتبو د حق باندې نو دې سره لازم ده چې انتها ته ورسېږي چې ټول مراتب پای کې خو انتها ته ورسېږي فإن الصعود على جميع مراتب خطل په ټولو مراتبو د حق باندې استلزم ذلك دا مستلزم ده دی لره نو دا معنی التزامی ده لازم ده ورسره قالوا بالتحقیق ظرف لغو متعلق بسعد كما مر لوي مخکې بالتصدیق کې ماده سی ویلو دا به سببیه ده ادا متعلق ته سعدو پر ظرف لغو ده ظرف لغو څه معنی ده یعنی دا جار مجرور ده لغو ده یعنی تقدیر لغو ده
داسې تقدیر ته ضرورت نشته. دا بالتحقیق سعدو سره متعلق ده. سعدو بالتحقیق دو خطلی دي بسبب تحقیق والیقین والایمان. داسې نه ده چې دو خطلی دي په ټولو پوړیو د حق بیا انتها د حق ته رسېدلی دي. دا خو ډېر لوی کمال ده. دا خو د انبیاو شان ده. دا اعلی صحابه چې رسېدلی دي بالتحقیق دا په سبب د تحقیق سره دو ډېر زیات تحقیق کړی ده، ستړی کړی ده، ډېرې مجاهدې کړي. ظرف لغوین متعلق بسعدو دا صرف لغو ده متعلق سعدو سره ده. کما مره لکه مخکې بالتصدیق کې دا تیرو. او مستقرون یا ظرف مستقر ده. دا بالتحقیق خبر دی مبتدا موضوع ده. ای هاذا لکم متلبس بالتحقیق. دا حکم چې ما وکړ چې دو خطلی دي سعدو مارج الحق، دو د حق په ټولو پوړیو خطلی دي. دا خبره متلبس بالتحقیق دا متصف په تحقیق سره ده. دا سه مجاز خبره زه نه کوم چې دا ځوان چې دا بس هسې یوه خبره ولن چې بس دا هغه دي سعدو مارج الحق دو خطلی دي په ټولو پوړیو د حق انتها ته رسېدلي او هسې یو مجاز او ګپ لګوم. نه نه، هذا لکم متلبس بالتحقیق خبر دی مبتدا موضوع ده. دا حکم چې ما وکړ چې دو خطلی دي په ټولو پوړیو د حق دا خبره متلبس بالتحقیق دا متلبس ده تحقیق سره. دا مجاز او وهم نه ده. ای متحققون دا خبره یقینی ده. قول و بعد ومن الغایات ولا حالات ثلاث. دا وای دا خو ته معلومه ده چې دا بعضو غایاتونه ده. غایاتونه ده یعنی دا غایه د شی بیانې. او دې پر درې حالات دي. غایه د شی د دې څه معنی ده؟ و بعد ای بعد کل شیء فاذا غایت تعذیب الکلام یا بعد تسمیه و حمد و صلات پس تسمیه حمد و صلات نه یا بعد کل شیء هر شی نه بعد هر شی نه چې بعد خو اوسې کنه چې هر شی نه بعدی خو اوسته یعنی اوس زه تا ته دا خبره کوم چې فاذا غایت تعذیب الکلام یا بعد پس تسمیه حمد ثنا نه زه دا خبره کوم چې هذا غایت تعذیب الکلام. نو بعد معنا یاد ده چې بعد هذه الامور ثلاثه یا بعد کل شیء چې پس هر شي نه کې خو بیا خو اوس تا کنه اوس ور سره لازم ده. نو دا معنا اوس زه تا ته دا خبره کوم چې دا مسائل چې ما په ذهن کې پرتی دي غایت تعذیب الکلام دا انتهایی صفا کلام ده. اوس وای ولا حالات ثلاثه. نو دا بعد غایه بیانې دا د شي انتها بیانې. بعد پس ته د امور ثلاثهونه پس ته امور ثلاثهونه خو غایه ده کنه. یا بعد ای بعد کل شیء پس هر شي نه خدا غایه ده کنه. ولا حالات ثلاث دې پر درې حالات دي. یا نه مایوس کړه مال مضافله یا به مضافله ذکری او لا یا بنی ذکر وعلى الثاني چې مضافله نه ور سره ذکر. ځکه وجه دا ده چې بعد چې دا داسې ظروفونه ده چې خامخا اضافت غواړي. خو کله کله داسې وي لکه قبلوم داسې ظروفونه ده چې خامخا اضافت غواړي. عقلاً خامخا قبلیت او بعدیت خو اضافت غواړي. بعدیت چانه بعد قبلیت چانه مخکې. نو بعد او قبل دا داسې امور دي اسما دي چې لازم الاضافت دي. عقلاً عقل کې لازم الاضافت دي. اوس لازم الاضافت شو اوس په لفظ کې بخالی نه یا به مضافله نه ور سره یا به ور سره چې مضافله نه ذکر به بیان نسی منسیای لسره به وی هیر کې یا به نیت کې راوړي ایا به مضافله ور سره ذکرې. اوس
که مضافره ذکر و بیا معرب، که مضافره نسیه منسی و بیا معرب، که نیت کې و بیا مبنی. لکه چې مضافره ذکری حاجت ختم شه، هر سره نه ده مشابه، مبنی نه ده. چې مضافره نسیه منسیه واقع کې خامخاوي، خو ته نسیه منسیه کې عقلن ویری کې، نو بیا چاته محتاج نه ده، بیا د معرب ده. چې په نیت کې وي مضافره ذکر کړی دی نه، او زه حرف غونډه شه محتاج شه، لکه حرف محتاج دی، محتاج ده کنه، ولی نیت کې ستا ذکر کړی دی نه ده، نو احتیاج ده کل حرف، نو اوس مبنی ده. ځکه وایي اما یشکر مال مضافره، یا به مضافره ورسره ذکري او لا یا بنی والا ثانی چې نه، اما یکون نسیه منسیه، یا به ویر کې دا مضافره به هیر کې. اگر که عقل کې شته دی خو تا هیر کړه، په لفظ کې دی هیر کړه. او منوین یا ودی په نیت کې وي، فعل الاولین بنا په اول چې ذکری یا هیر کې، معربتون دا معرب ده. ځکه حاجت نشته اوس چې مضافره دی ذکر کړه یا دی هیر کړه، اوس خو حاجت ختم شه. والا ثالث چې په ذهن کې دی وي مبنیتون علی الضم، دا مبنی ده په ضم باندې لجبر نقصان، دا زما دا عوض دی مضافره ده. اوس وای فهذا الفاء اما لا توهم اما او لا تقدیر فی نظم الکلام. دا اوس مسله کړی ده متن کې، فهذا غایت تعذیب الکلام. اوس هذا چاته اشاره ده؟ ایوا هذا اشاره چاته ده؟ بل هذا کفا جزائیه ده، دا خو حرف شرط غواړي، جمله شرطیه غواړي، حرف شرط غواړي. نو جمله شرطیه کومه ده دلته او حرف شرط کم ده دې ځای کې. نو فاذا فا جزائیه ده، دا مخکې جمله شرطیه هم غواړي، حرف شرط غواړي. دا وایي چې جمله شرطیه خو دلته شته دی، دا ما کای مقام ده. اصل کې داسته ما یکون من شین بعد الحمد والثنا فهذا غایت تعذیب الکلام. ما یکون دا مهما اسم شرط ده، مبتدا ده، یکون فعل شرط ده، من شین فاعل ده، بعد الحمد والثنا ظرف متعلق ته یکون سره، کان تامه ده، کان سره فاعل نه سره ظرف نه، جمله فعلیه خبر کای مقام جزا شه، فعل شرط شه. مهما اسم شرط و مبتدا و ایکون من شین دا فعل شرط کای مقام خبر شه، مبتدا سره خبر جمله شرطیه. تا ګور دلته جمله شرطیه شته ده، فا دا خو فا جزایه ده، نو فا جزایه خو جمله شرطیه غواړي، نو جمله شرطیه دلته شته ده چې دا ده چې مهما یکون من شین بعد الحمد والثنا. حرف شرط غواړي، حرف شرط کم ده، حرف شرط دغه ده چې دا مهما حرف شرط ته کنه. بیا مو دا مهما چې دا مبتدا و دا مو حذف کړه، دا اسم شرط و دا مو حذف کړه اختصار لوجه. ادا یکون من شین فعل شرط چې کای مقام خبرو دا مو حذف کړه اختصار لوجه. یو اما مویدو دواړو کای مقام کړه، حالانکه دا خلاف عقل دا خلاف نقل ده. چیرې حرف کای مقام ګرځي دی مبتدا خبر نه، دا مونږ اختصار لوجه دا څوک چې مهما مو اسم شرط مبتدا و دا حذف، ایکون من شین فعل شرط و کای مقام خبرو دا حذف، ای دواړو کای مقام معما حرفی وګرځوله. بیا اما حرفی ای دواړو کای مقام شه. ای دې کرینه څه ده چې دلته اما کای مقام دواړو ده، ای دې کرینه چې اما دلته مبتدا کای مقام ده، ای دې کرینه لسوک الاسم ده. دی اما سره بعد ټکای ده، دا بعد لسوک الاسم دا اسم سره وچلې ده، دا دې کرینه ده چې دا اما دې مبتدا په ځای ولاړه ده، هغه کای مقام ده. ادا فا جزائیه دا کرینه دې ده چې دا د فعل شرط کای مقام ده، ځکه فا جزائیه خو د فعل شرط په جواب کې راځي. فهذا
نو دا کارونه موږ اختصار له وجې وکړه چې مهما معذف که مبتدا فعل شرط معذف که خو قرینه یې دا ده چې بعد مو وروسته ورپسې ویلی اما بعد مو ویلی نو دا بعد لسوق الاسم دا دې قرینه ده چې اما د اسم په جا ولاړه ده چې مهما ده دا فا جزایه د دې قرینه ده چې دا د فعل شرط په جا ولاړه ده ځکه فعل شرط جزا غواړي کړ فا جزایه غواړي نو دا دې قرینه ده چې دا د فعل شرط په ځای ده نو اما بعد شو خو بیا مو اما حذف که اختصارا اما کې مو اختصار وکړ دا مو حذف کړ دا وو کای مقام دی اما ده وو دی اما کای مقام دی اوس دا وای اما لا توهم اما اولا تقدیر فی نظم الکلام دا فا جزایه چې ده سوال نه جواب کوي چې لکه دا فا جزایه ده فا جزایه خو فعل شرط جمله شرطیه غواړي ټیک تا خو مقدره ده حرف شرط غواړي حرف شرط دلته کم ده دا وایي حرف شرط دلته توهم دی اما ده دا به په دې تقدیر باندې کې چې دا واو څه ده دا که مقام دی اما نه بلکې واو ارتفاعي ما قبل باندې عاطفي دا د اما په ځای نه ده چې دا واو د اما په ځای نه واخلې واو عاطفه واخلې واو استینافیه نه واخلې لکه اما استیناف مستقل مضمون باندې داسې واو استینافیه نه واخلې یا د اما په ځای نه ده ولاړ نو واو عاطفه واخلې چې واو عاطفه واخلې نو بیا د فا جزیه څنګه راغلی ده هغه حرف شرط غواړي جمله شرطیه غواړي نو جمله شرطیه خو دلته محذوفه وه ټیک شوه حرف شرط غواړي حرف شرط کم ده واو دا خو واو عاطفه ده ما قبل باندې عاطفه ده دا خو د حرف شرط د اما په ځای نشي ودرېدی ځکه اما خو حرف شرط ته استیناف ته یو مستقل مضمون باندې داخله ده واو عاطفه خو ما قبل سره مربوطي نو چې واو عاطفه واخلې نو دا د اما په ځای نه ده ولاړ لهذا فا جزیه څه ده فهذا دا به مبني کې په توهم دی اما واو باندې به نه کې بنا ځکه واو به استنافي نه واخلې عاطفه به واخلې دا د اما په ځای نه ده نو اما په توهم کې ده توهم څه معنا ده توهم دا معنا ده چې مصنف ورسېده مقام د فاتا و بعد فهذا چې فیجی ته ورسېده توهم انه ذکر اما د دې خبره توهم وکړه چې ما گویا ذکر کړی د اما ذکر کړی ونه چې کله دا فی ته ورسېده فی جزایه ته نو دا توهم یې وکړه چې دا فاز ځکه وایم چې ما ذکر کړی د اما او ونه دې ته وایي توهم دی اما نو دا بنا د صدق ته په کذب دا فا جزایه خو صدق ته ادا ته مبني کیا په توهم دی اما دا خو کذب ده ځکه توهم دی اما خدا معنی ده چې ته فیجی ته ورسېدې نو تا د دې خبرې خیال وکړه چې ما اما ذکر کړی دا او ونه دې ته توهم وایي دا خو کذب ده نو دا بنا د صدق علی کذب ده فا جزایه صدق ته خو توهم دی اما کذب ده ځکه توهم خدا معنی چې ته دا خبرې توهم وکړي چې ما ذکر کړی وا ذکر کړی ده نه خو کذب شه کنه نو دا بنا او صدق علی الکذب یو دا توهم دی اما دا مصدر جواب نشه یا مبني ده په تقدیر دی اما تقدیر دی اما دا معنا چې دا اما مقدره ده په نیت کې ده مقدرتون ای متعینتون تقدیر من تعین دا مقدره ده اما ای متعینتون فی القلب زړه کې ده اگر که لفظ کې نه ده دې ته وایي تقدیر دی اما تقدیر به معنی تعین دې تعین خو زړه کې ما کړی ده ما ته یاد ده چې ما زړه کې شته و بعد اما بعد د فا جزایه ځکه وایم نو دا مبني په تقدیر په تعین دی اما باندې فی القلب او وجود فی القلب زړه کې چې اما وی ته تقدیر تعین وکړي زړه کې دا وجود نفس الامر ده زړه کې نفس الامر ده کنه بار نفس الامر ده نو دا زړه کې یو شای چې موجودی دا وجود نفس الامر ده
نو چې وجود نفس الامر ده نو فا جزائیه دا مبني شوه په وجود نفس الامر دی اما چې تقدیر دی اما ده زړه کې مې تعیین کړی ده دا وجود نفس الامر ده نو فا جزائیه مبني شوه په وجود نفس الامر دی اما او وجود نفس الامر خو صدق ته نو دا بنا و صدق علی الصدق دا فا جزائیه صدق ته ادا مې په صدق مبني کړه صدق دا چې تقدیر دی اما ده کنه زړه کې مې نیولې ده کنه زړه کې نیولل هو موجود نفس الامر ده نو نفس الامر بنا په نفس الامر نو دا صدق ته ځکه ویله اما لا توام اما یا په توام دی اما مبني ده او لا تقدیر یا په تعیین دی اما باندې فی القلب پزړه کې فی نظم الکلام تقدیر بیا وک فی نظم الکلام په عبارت الکلام کې بیا تعیین وک فی القلب په نظم کې به مقدر ومنه پټه څنګه به پټه معنی عینو فی القلب ذکر متعین کړه وهذا اشاره الى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصه المعبره عن بالالفاظ المخصوصه او تلك الالفاظ حاجی اوس بل مسله کې دا وایي هاذا چاته اشاره ده دا فدې سوال کې سوال دا چا د خارج ته اشاره خارج کې خدای ته نکوش دي دا پاسه کدا خطبه الحاقیه وي یعنی کتاب د مخ کې لیکلی دا خطبه ورسته پسې وای الحاق کې بیا هاذا کته نکش ته اشاره کې خارج ته اشاره کې نو خارج خدا نکش ته لاندې نقشه پرته ده دا پاسه کدا خطبه الحاقیه وي کتاب د مخ کې لیکلی وي دا خطبه الحاق ورسته کوي نو که دا ته نکش ته اشاره کې نو نکش خارج کې ده مخصوص ته که خطبه الحاقیه خو نکش دا خو مقصود نه ده په منطق کې بیا هذا کې څه لپاره اشاره ورته کوي هذا کې خو مصنفین هغه شي ته اشاره کوي چې د طالب ترغیب ورته وایي چې طالب رغبت ورته پیدا شي منطق کې خو رغبت نه ده مقصد چې نکش ته رغبت وکړي چې داسې نکش پکار ده چې تی کوي نو که هذا اشاره هذا خو مخصوص ته اشاره ده هذا مخصوص ته اشاره ای مخصوص نکش ته کله که خطبه الحاقیه دا مخصوص ته خدا خو مقصد نه په منطق کې نکش ځکه منطق نکش سره تعلق نشته هغه مانو سره تعلق ته اولا الفاظ سره متعلق تعلق ته ثانیا دومره درجه کې منطق خو نه معقولات ته ذکر کیا خو معنی دي البته معقولات په معلومه الفاظ ذریعہ سره دا خبره نه دا جواب کوي ها اک الفاظ معنی ہوتے اشاره کیا خو نشته لہذا کې څنګه اشاره کوي نو هذا کې اشاره مخصوص ده مخصوص نه کړستا خو پاسه چې خطبه الحاقیه اک خطبه ابتدایي بیا خو نه کړس نشته چې ابتدا نه دا خطبه وای بیا خو د کتاب نه لیکل نه کړس نشته نو که خطبه ابتدایي بیا نه کړس نشته ایوا اک الفاظ معنی ته اشاره کوي هغه نشته هغه نه دي مخصوص لکه معنی خو عقل کی وی الفاظ ټیک ته خارج کې راشي خو فتح لا شبه خو لاړ شي اجتماعیت ختم شي لاړ شي بر هوا ته اسمانونو کې ګرځي او هذا کې خو اشاره مخصوص ته چې دا مخصوصي حين الاشاره اشاره وخت کې چې مخصوصي نو کته هذا کې اشاره نه کړسته کې هغه مطلب نه په منطق کې انا کړستا نه چې خطبه ابتدایي اکیل حقیقی بیان کړسته دي خو منطق کې مقصود نه ده اک الفاظ معنی ته کې ها مخصوص نه دي معنی خو عقلی دي الفاظ ټیک ته مخصوص دي څنګه پستر خو نه ویني خو غوږ باندې خو مخصوص دي خو هدا کې اشاره هغه چاته کیږي چې مخصوصي اندل اشاره چې اشاره وخت کې مخصوصي الفاظ خو اشاره وخت کې نشته اخو تل دي اسمان ته نو معنا خو لسره نه مخصوصه الفاظ ټیک ته مخصوص دي په غوږ خو په وخت اشاره کې نشته مصنف په ویلي د الفاظ په خله خو یو وایا بارزه اسمان ته نو په وخت اشاره کې خو نشته نو هغه کې اشاره نشو صحیح
نو دا جواب کوي دا وایي چې دا اشاره ده مسائلو ته المرتب الحاضر فی ذهن چې ذهن د مصنف کې پرتی دي مسئلې او دا مسئلې داسې دي کل مخصوص نو هذا کې مجاز ده هذا خو مخصوص ته اشاره خو دلته په کل مخصوص کې استعمال دي چې مسائل دي دا مسائل مصنف ته داسې دي کل مخصوص لوجه د زیات یقین نه نو هذا خو مخصوص ته اشاره دلته مسائل ته اشاره ده هغه مسائل کل مخصوص دي مخصوص نه دي نو هذا په کل مخصوص کې استعمال ده مجاز ده ذکر ویلا اشاره ده هذا اشاره ده مسائل ته المرتب هغه مسائل چې ترتیبوار ذکر دي الحاضر فی ذهن ذهن کې پرتی دي چې مسائل دي اوس مسائل چاته وای من المعانی المخصوصه مانو ته وای کنه خاص معنی کوم چې خاص الفاظ دلالت وکړي المعبرتیانه چې دینه تعبیر شوی بل الفاظ المخصوصه او تلك الالفاظ الداله على المعاني المخصوصه یا د الفاظ ته اشاره ده چې دالی په معنا مخصوصه باندې دا معنی مخصوصي چې تاسو ان کې مسلې پرتی دي هغه باندې چې کوم الفاظ دالی هغه ته اشاره ده هغه خیالی الفاظ الداله على المعاني المخصوصه نو اصل کې مسائل ته اشاره ده خو مسائل معنی ته وایي چې تعبیر الفاظ مخصوصه وکي یا الفاظ ته وایي چې دلالت په معنی مخصوصه وکي دا مسائل دي بس نو مسائل ته اشاره شو سون کان وضو دی باجته قبل التصنیف و بعدو برابر ده که وضع د خطبه قبل التصنیف تصنیف نه مخکې د خطبه او بعدو یا تصنیف نه بعدی لکه که مخکې یا که بعدی خو معنی خو مسئله خو نشته هغه مخصوص نه دي نو مسئلو ته اشاره ده چې ذهن کې پرتی دي او دا کل مخصوص دي بس که خطبه تصنیف نه مخکې وایه که وروسته وایه خدا مسئله خو نشته اذ لا وجود للالفاظ المرتبه ځکه نشته وجود په خارج کې الفاظ مرتبه ولره په سبیله د ماییت سره الفاظ خو خارج کې شته خو الفاظ مرتب جمعان په یو ځای هنرسته خو الفاظ خو سره وایي زی اسمان ته ولا للمعانی ايضا فی الخارج اما نو پر نشته وجود په خارج کې خو نه دي معنی موجوده معنی خو ذهن کې فإن كانت الإشارة إلى الألفاظ فالمراد بالكلام الكلام الذي كإشارة الفاظ تي الإشارة هم مسائل تدا خو که مسائل الفاظ نه عبارتي چې دالی په معنا دا کلام لفظي ده مسائل الفاظ ته وایي چې دالی په معنا دا کلام لفظي ده وإن كانت المعاني اکه اشاره مانو ته چې الفاظ په دلالت کوي دا مسائل دي کنه فالمراد بیا الکلام نفسی بیا کلام نفسی ده کلام نفسی باندې ذات الکلام دا معنی دي کنه الذي يدل عليه الكلام اللفظي چې په دې باندې دا کلام لفظي ده ها جی